سره زایم همیره او د نن ورځې مهم خبرونه. پاکستان او سعودي عرب ترمنځ تاریخي معاهده شوې ده چې تر مخه به په سعودي عرب یا په پاکستان بیرونی حمله دواړو ملکونو په خودمختارۍ حمله ګرځولې شي. وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب دورې مکملېدو وروسته د برطانیې په دوره روان شوی دی. وزیر اعظم به د برطانیې دورې وروسته د امریکې دوره هم کوي. د پاکستان د حرمین شریفین د محافظ جوړېدو په توګه پاکستان علما کونسل د جمعې ورځ د شکرانې او د دعا ورځ د منځلو اعلان کړی دی او ټولو عالمانو له پاکستان فوج ته د حرمین شریفین د دفاع مبارکي هم ورکړې ده. د آی اس پی آر تر مخه د بلوچستان ضلع خوزدار کې جاري ترهګرۍ په ضد اپریشن کې د فتنة الهندوستان 4 نور ترهګر وژل شوي دي. فتنة الخوارج په اړه بیان کې د خیبر پختونخوا آی جی ذوالفقار حمید ویلي دي چې ترهګرو په ډلو کې د جرایم پیشه خلک هم شامل شوي دي، څوک چې جهاد او د مذهب په نوم عوامو له دوکه ورکوي او بته هم وصول کوي. د سنګلاتو محکمې د هزاره موټروي باندې د لکونو روپو قیمتي لرګي ډک ټرک نیولې دی او 15 ملزمان هم گرفتار کړي دي. د خیبر پختونخوا ولس اسلام آباد سره نږدې دویم کې پی هاوس جوړول د صوبې وسایل غلط استعمالول ګرځولې دي. په یو سروې کې عوامو ویلي دي چې صوبایي حکومت د عوامو پیسې خپل سیاسي او ذاتي مفاداتو لپاره استعمالوي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.